د تاکال تاڼې په حدود کې نن نه یوه نیمه میاشت پهله چې په ډزو کې کم یو سړی زخمي شوی او په هسپتال کې زیر علاج و هغه ساه ورکړې ده. یوه نیمه میاشت پهله چې کوم په ده باندې فایرنګ شوی و په دغه کې د ده وراره په هغه ټایم باندې مړ و. دې حوالې سره په 29 سپتمبر باندې تاکال تاڼې کې شکیل نومي کس دی، دا د پلوسۍ توسۍ اوسېدونکی دی. د رپورټ درج کړی و چې دی او د ده وراره حسن صاحب دوی په موټرسایکل باندې ښار ته را روان وو. کله چې دغه اسلامي اټاو ته را رسېدلي دي نو د دوی سابقه دښمنان دي، وایي په موږ باندې ډزې وکړي. په دې ډزو کې د ده د وراره حسن صاحب چې کوم نو دی په موقع باندې مړ او دا شکیل چې کوم دی د هسپتال کې زیر علاج و زخمي و. په دغه واقع کې د تاکال تاڼې پولیس وینا دا ده چې بیګا دا شکیل کوم دی د هم بیګا هسپتال کې ساه ورکړې ده. مطلب د دې مړو تعداد چې کوم دی هغه 2 شو. پولیس وایي د ملزمانو خلاف د 302 او د اقدام قتل اف ای آر اوس د هغې خلاف د 2 قتلونو اف ای آر درج شو. وجه پولیس هم په اف ای آر کې چې کومه لیکلې ده هغه سابقه دښمني لیکلې ده. د پولیس وینا دا ده آی تفتیش شروع کړی دی او د ملزمانو تلاش هم شروع کړی دی. څنګه چې ما تاسو ته وویل یوه نیمه میاشت پهله په ډزو کې د دې شکیل وراره مړ شوی او بیګا دی هم مړ شو. دغسې د مړو تعداد چې کوم دی په دې کې 2 شو.